بیبي دا راته ووایه چې بېګا دلته کې څه واقع شوي وه بېګا چې ټول څه شوي دي هغه موږ ته لږ ووایه چې دا کتونکي ټیم خبر شي چې بېګا دلته کې دا ډزې مزې شوي دي او ستاسو څونه کسان پولیسو ګرفتار کړي دي په هغه ټایم باندې څه واقعات شوي نو موږ خو نن میلمانه را روان دي د پېښور نه هغه ته وایي د پېښور امن جرګه هغه ډېره زیاته لویه جرګه ده او زموږ د دې دارالعلوم د امامان چې دي که نه دوی هم را روانو نن او په دې هغوی په دې فضل حکیم باندې فتوا کړې ده او موږ ورته وایو چې لکه په دې کلو کې دې کړې ده او حکومت په هغې باندې هم دستخط کړی دی هم پې دارالعلوم د عالمانو کړی دی او هم پې حکومت کړی دی دا فتوا نو موږ ورته وایو تاسو به راشئ موږ به د پریس والا به راوغواړو او دوی ته تاسو په خپله ووایئ چې په دوی باندې موږ فتوا کړې ده ځکه دا کم کار چې دوی کړی دی دا د قرآن خلاف دی ځکه چې قرآن کې وایي چې ته چا سره جرګه وکړه او نو هغوی له به خامخا خپل لفظ به پوره کوې او دوی خپل لفظ پوره نه کو نو دوی وی دا د قرآن خلاف دی او لکه دی د اسلام خلاف لاړو چې دا جرګه ماته کړه نو موږ وی چې دا ټول موږ دا خبرې پکې وکړو پریس ته چې دوی د دې نه خبر شي چې د علما چې ده که نه په دوی باندې فتوا کړې ده نو موږ ولې دا په شپې کې موږ ځکه لاړو د خپل ځي ته ځکه چې د ورځې مالې موږ لاړ شو که نه د دوی هلته کې موږ ته خپل سیکیورټي پولیس یخودي د دوی هغه هم په موږ پسې راوباسي او یو الیګل ګیټ یې هم راخ کړی دی د هغې په ترو باندې خپل کلاس 4 نوکران چې کوم دوی الیګلي په خپل کور کې استعمالوي هغه هم په موږ پسې راوځي نو موږ به په شپې کې لاړ شو موږ به دا ځای پاک کړو او زه هسې هم دا غواړم چې دا ځای خپل دفتر استعمالوه نو ما یې زه به پکې خپل سامان کېږدم دا ځای به برابر کړو او لکه دننه به لاړ شو او دا خپل ځای به هم په حفاظت کې وساتو ځکه د دوی زموږ په ځي کې یو غټه نالۍ د کنستلو شروع کړې ده او لکه ما ته هم دا پته ولګېده چې ده چې دا جرګه اختیار کوله نو دا یې د دې دپاره اختیار کوله زما سره یې ټګي کوله غټه دوکۍ کوله چې خلک به پر جرګې شي خلک به د دې ځي په خرڅ شي نو دی به بیا نور زموږ په ځي باندې به قبضه لګوي د دې دپاره ما ته اوس پته ځکه د خپل لفظ بیا نشو پوره کولی نو زه دننه لاړم او د دوی دا پولسان چې دي په یو 2 تنه وو په موږ پسې راووتو نو ما ورته وویل ما یې ګوره زه خو د والي صاحب نوسی یم زما نوم زیب النساء بیبي دی او زه خپل ځي ته راغلم دا ځای زه ځان له سموم نو ما ورته وویل ما تاسو به خپل ځي ته واوړئ ځکه چې تاسو اوس د زموږ په ځي کې ولاړ یې تاسو د موږ ځي ته راوښتي نو تاسو به کایندلی خپل موږ نه غواړو چې تاسو ته نقصان ورسو خو ما زموږ د دې اردلیانو سره هم ټوپکې دي نو دا به بیا ښه خبره نه وي تاسو خپل ځي ته واوړئ او هلته کې کښېنئ موږ به تاسو ته څه نه وایو او تاسو به موږ ته څه نه وایئ نو دوی ولګېدو چې زه واپس روان شوم د هغه خپل د نیکه د کور نه وتمه نو ناڅاپه دوی هوایي ډزې شروع کړې او بیا هوایي ډزو نه پس دوی بیا په زموږ په اردلیانو باندې ډزې شروع کړې او د والي صاحب هغه دیوال چې دی هغه یې په ډزو باندې په ډزې پې کړي دي نو ګوره دوی اول د والي صاحب ګیټ شهید کو والي صاحب ګیټ چې دی که نه دا یو ډېر د اوچت ګیټ ګڼلی کېږي دا د بادشاهت ګیټ دی او هم د سیدو بابا او د باچا صاحب د اولاد ګیټ دی نو دوی څومره بې عزتي زموږ د ګیټ وکړه چې هغه شهید کو د هغې نه ټول ماتې کو دغه ته راووښکل نو شکر دی هغې باندې خو 145 ولګېدو حکومت پې ولګو نو دوی وس نشي استعمالولی خو دا خپل الیګل دا غیر قانوني ګیټ چې دوی د خپل کور نه موږ طرف ته راخ کړی دی زموږ دیوال یې مات کړی دی او هغه ګیټ یې راخ کړی دی نو موږ وایو چې دا ټول هر څه دا بګله موږ په حفاظت کې راولو نو دا دویم ځل دی چې دوی داسې کار وکړو چې اولني کار پیرې دغه نه وکړی دا ډزې نه وکړې خو دې پیرې او په ما باندې ډزې وکړې زه روان وم د هغې ځي نه روان وم او دوی ناڅاپه دا ډزې شروع کړې نو دا څومره بې عزتي ده زما او د شاهي خاندان چې دوی په هغو باندې
خپل سکیورټي پولیس ته د سلمان او فضل حکیم وایي چې په دیو باندې ډزې وکړه ځکه بغیر د دیو د اجازت خو هغوی ډزې نه شو کولی نو بیا موږ هغه ځای نه راووتو او دیو بیا زر تللی دي په ما باندې اف آی آر کړی دی نو چې اف آی آر یې کړی دی نو موږ پسې هم بیا زر لاړو دغه ته تاڼې ته موږ پې هم اف آی آر وکړو سایملټینیس اف آی آر پې موږ وکړو نو دیو اوس په ګورو چې د څه کېږي ځکه زموږ هغه دغه چې دي که نه هغه کم اردلیانو زموږ کم ورکرانو هغه اوس په تاڼه کې اچولی دي د هغوی دپاره موږ کوشش کوو چې راوی باسو او موږ د پولیسو نه دا امید لرو چې څنګه چې دوی زموږ خلک په جیل کې واچول دوی خلکو چې کم ډزې کړي دي او چا وله دغه اجازت ورکړی دی د ډزو چې هغه خلک هم په جیل کې واچوي تاسو ټیک ده په بنګله کې کار کوو خو لکه د شپې په 4 بجې هلته کې تل دا مناسب ولګي ځکه مناسب وو که موږ په ورځو کې تللی وی نو دوی به راپسې 10 پولسان 10 د نوکران چې وله دغه ورکوي د ایم ایس د اسپتال هغه به یې راپسې راوستي وو او موږ به یې یرولي وو د هغې نه نو موږ اوس ما تپوس نه دی کړی نو هغه وایي که هغوی کړي څه نو هغوی به هم رانیسو تاسو اوس څه وایئ چې لکه اوس څه وشي انتظامیه بل نن چې ستاسو دلته کوم جرګه وه هغه د څه په حواله وه او ستاسو مخکې څه پروګرام دی دا کسان که دا ځای نه پرېږدي تاسو به څه کوئ مخکې نو موږ خو دغه ته ووې دا جرګه چې راشي که نه هغه به زموږ په هکله خبره وکړي او وایي به چې دا کم شی چې فضل حکیم کړی دی دا لکه د ټول زموږ د دستورونو زموږ د مذهب خلاف دا خبره شوې ده چې د په خپل لفظ باندې نه دی ودرېدلی نو هغوی خو دا وی او د علما چې کوم دلته کې په سوات کې دي د دارالعلوم هغوی به راغلي وو هغوی راځي او وایي چې په ده باندې موږ فتوه کوو ځکه دی د اسلام خلاف تللی دی او بیا به موږ کوشش کوو چې لکه خپل اردلیان هلته کې ودرو او دا ځای به موږ نه پرېږدو ځکه چې زموږ خپل ځای دی زموږ په قبضه کې دی موږ خو ځکه په شپې کې تلو چې موږ وایو چې لکه تنازع دې روغه نه شي او په دې وجه باندې موږ په شپې کې لاړو موږ چې دوی خپل پولسان او دا په موږ پسې نو زه خو حکومت ته صرف دا درخواست کوم چې د دوی سره به موږ پوهیږو خو دا ده چې دوی نه پرېږدي چې د حکومت ته اساسه چې دا کم چې پولسان دي د دوی د سکیورټي دپاره کم چې کلاس 4 نوکران دي کم چې دوی د هسپتال نه راوړي چې دوی ته اجازت نه کوي چې دوی دا زموږ خلاف استعمال کوي دا حکومت خو دومره کولی شي که نه دا خو د دوی خلک دی نو په کار چې دوی باندې پابندي ولګوي چې دا ستا د حفاظت دپاره دي ستا د کلاس 4 نوکران او دا پولسان چې موږ تاله درکړي دا د دې دپاره نه دی چې تو قبضه ولګوي په بل بنده باندې بیبي دا راته ووایي چې تاسو بېګا د شپې دغې بنګلې ته اورېدي نو تاسو په دیوال اورېدلي وئ او بله خبره ده چې تاسو د هغو کور ته اورېدلي چې هغو په تاسو ډزې کولې نه موږ خو د هغو په کور کې موږ په دغه د دیوال باندې موږ نه یو اورېدلي دغه موږ ته اے سی ډي سی ټول اجازت کړی چې دا په دې ګیټ ته اولنی ګیټ چې دی په دې باندې 145 لګېدلی دی خو په هغې هغه ګیټ تاسو استعمالولی شئ هغه زموږ د استعمال دپاره ګیټ دی نو بېګا خو داسې خبرونه چلېدل چې د فضل حکیم په کور حمله شوې ده نو آیا تاسو بیا هم ډزې کړې اول فایرنګ تاسو کړی نه فایرنګ خو هغوی اول کړی ما خو تا ته وایي زما په مخ کې فایرنګ شروع کو چې ما ورته وایي تاسو دې په مه راځئ زموږ کور ته حالانکې هغوی زموږ کور ته راغلي دي موږ خو په خپل کور کې ولاړو موږ د دوی خو ځي ته نږدې نه ایتلي لکه دوی تاسو ته پته ده چې دوی څومره دروغ وایي که نه د دوی خو د حقیقت سره څه تعلق نشتی خو چې د دوی دپاره څه کار کوي هغه خبره کوي د دې واقعې نه پس تاسو سره چا سره رابطې کړي یا د کلي خلکو یا بل چا چې تاسو څه موقف ورکړی که نه نه بس دوی راپسې راغلي انشاءالله دې کې څه چې بیا کوو خیر خو موږ وایو دا خبره په ښه دغه حال کې نو ښه خبره ده صحیح شو